डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO सलाहुद्दीन कुंडी په حنانو ډیره کې پولیس غارت ته د پولیس چوکۍ درجه ورکړه او افتتاح یې وکړه. د افتتاح په موقع DSP هډ کوارټر سید نور شاهان، DSP سرکل توتاله شیر ولی خان، SHO تانا ناوګي نور زمان خان، انچارج چوکی بهمامد خان او د علاقې معززین هم موجود وو. افتتاحي تقریب ته د وینا په وخت DPO صلاح الدین کونډي وې چې د عوام د جان او مال تحفظ د پولیس ذمہواری ده او موږ د خپل دې ذمہواری نه یو لمخه هم غافل نه یو. هغوی وې چې د خانان ډېرې چوکۍ د وخت ضرورت وو ځکه چې د دې خلک په د معمولی ریپورت د پاره هم لس 12 کیلومتر لري ناوګي تانې ته تلل. هغوی وې چې په علاقه کې د امن او امان فضا برقرار ساتل او د بونیر ضلع د منشیاتو خاتمه د بونیر پولیس میشن دی او زمونږ تمه ده چې د بونیر ولس په دې میشن کې زمونږ سره اوګه پوګه ولاړ وي. DPO صلاح الدین کونډي پولیس ته هدایات ورکړل چې تانو او چوکو ته د راتلونکو خلکو فریاد ډیر په خوش اسلوبه اوري او ټول ولس لا بغیر د رنګ او نسل عزت او احترام ورکوي. هغوی زیاته کړه چې زما د دفتر دروازې د عام ولس د لپاره هر وخت کولو دي او چې چاته څه هم مسلوي بغیر د سرکاوټ نه راځي. په دې موقع د علاقې مشرانو شیربادر خان، منیر خان لالا، میر علي خان، علي محمد خان، نورزاده، رسول خان استاد او نورو په خانان ډیره کې په چوکۍ سٹارټ کولو د DPO DSP او پولیس پور شکریا ادا کړه او وی چې د دې چوکۍ سره به موږ د ناوګي تلو خلاص شو. په دې موقع مشرانو پولیس له هر قسم تعاون یقین دهانی ورکړه او د DPO نه مطالبه وکړه چې د ضلع تورغر په باونډري دی د پولیس چیک پوسټ هم جوړ کړي شي. د پروګرام وروسته ټولو شرکاو د پولیس شهداو د لوړو درجو لپاره اجتماعي دعا وغوښته. زه دغه چې راغلی شپې راغلی ما سره DSP صاحب هم ما سره SHO صاحب هم او دا وزټ مو کړی د نګرۍ تاڼې پورې تللي نو دلته چې رالو دا بلډینګ مو وکتلی او دوو تاڼو منځ کې دا چوکۍ مو وکتله نو هلته DSP صاحب او SHO صاحب دا موږ محسوسه کړله چې یاره دا دلته د چونکې بلډینګ هسته او نفري هسته نو ولې چې موږ د خلکو ته سهولت ورکړو. ما ته چا ډیمانډ نه ده کړی نه چا پولیټیکل نه چا تاسو پبلک وال او چا هغه نه ده کړی نو هغې باندې موږ دا هغه وکړل ما ته ورته ویله چې سټاف او هغه به واړه زه درته پرووایډ کړم بس تاسو خپل دلته کم از کم خلکو سهولیت پاره واړه واړه رپورټونه وي واړې وړې خبرې نو دا تاسو سټارټ کړو دلته کوم هغه دي مشران دي هغه دي هغه خپل ټایم تېر کړی ده. نوی نسل چې دا د نوی نسل پاره مختم هغه فیوچر پاره دی هغه پاره چې چینج راولو تاسو او هغه چینج چې تاسو موږ نه وکړو که نه موږ ته لکه دی هغه ته ناشینو چې بهر نه به څوک راځي او هغه به موږ ته چینج راولي بهر نه چې څوک راځي که نه موږ ته چینج راولي هغه به اول موږ سلاټرینګ کوي اول به موږ قتل عام کوي هغه نه بعده به بیا هغه علاقې یا هغې چې به هغه مطلب د خپل هغه قایم کی او مطلب د تبدیلی په چراولي څنګه به مخکې به واریرز راتله یا هغه به راتله او دلته به یو هغه کولای نو خبر داسې ده چې کوله موږ خپله نه یو ویښ شوي موږ خپله له خواب غفلت نه یو بیدارسلي هغه ټایم پورې موږ هغه نه کېږي موږ تبدیلي یا موږ هغه چې خپل حالت هغه نسو بدلولی نو ما دا هغه ده چې کوم تاسو مشران یو د مشر سړي سوچ او د ینګ سړي چې دا که نه هغه پریکټیکل هغه عمل یس هغه مشر سوچ وي او د ینګ هغه چې که نه ینګ جنریشن هغه عملي خو مطلب د دو منځ صرف او د هغه چې ده د کمیونیکیشن یا د کوارډینیشن کمی هغه پسې راوستولي نو ما دا هغه ده چې که تاسو تعلیم وي که تاسو امن وي که تاسو فرض کې نور کم داسې کم هغه دي که هغه هیلث په هغه سره دي که ایجوکیشن په هغه سره دي چې هغه تاسو د هغه چې خپلې تبدیلي راولو او هغه وکړو. زه دا هغه کوم چې یاره لکه دا خو فرض کې ما محسوسه کړل چې یاره زه دغه هغه وکړم په کار دا دي چې دا هر ډپارټمنټ وال خدای دې موږ هغه چې دا سوچ راولي او موږ دې دا کم هغه چې دا دې نه چې موږ روزو دا خول چې ده که نه چې دلته DC هم راتلی دلته هیلث ډسټرکټ هیلث افیسر چې وای هغه راتلی هغه هم خپل هسپتال کتلی هغه هم خپل هغه چې داسې مطلب دا هغه کولی پسې داسې ایجوکیشن وال دي چې هغه هم داسې نو موږ به نن دغه حال نه و که چېرته موږ هغه کولی او خلکو څه شی ده پازیټیو سوچ دې ته مه ګوره چې یاره دا چاچا ده دا ماما ده دا مې بتیجه ده دا مې د وراره ده او دا مې د ماما زوی ده دا مې خبر داسې ده چې کم سړی ډیلیور کوي
چې کوم سړی ډیلیور کوي هغه ته میرټ ته ګوره کله موږ چې دغه میرټ رالی موږ چې دغه کیسې رالی زه ریلي هغه نه تکوم چې زه داسې څه هغه یم پچې خو خبر داسې ده ما دغو ته هغو ته ما سټاف هلته چې په ما هغه سړی ګرانې چې چوک کار کوي کدی ما ته چوک ایم پی ای سفارش وکړي یا ما ته چوک ایم این ای سفارش وکړي ادا داسې کار نه کوي که نه نو که زه به امر مجبوري هم وکړه که نه نو ریلي هغه سړي ته ما بالکل ذهن چې هغه ښه نه تېرېږي چې یاره دا سړی هغه ته پچې نو خپل هغه سړي ته دغه ورکوم ترجیح ورکوم او هغه یې کوم چې څوک ورکړي کار کوي ډېر دغه ملک سره موږ لکه ډېره زه دا هغه کولی څه چې موږ د خپل ملک سره ډېر زیاتوب کړی ده چې دا تر اوسه پورې کوم موږ هغه ده دا کوم هغه ته موږ حالات رسېدلي دي که نه نو اوس موږ دا هغه کوو چې موږ لکه اوس هم سترګې مو رڼې سي او خپل یو کار وپېژنو خپل یو هغه وپېژنو چې کله تا په خاورې باندې امن وي تا په خاورې چې سکون وي نو ته به ترقي هم کوې تا ماشوم به هم تا کور هم تا عزت هم تا هر شی به په امن وي او دې چې د مشرانو ډېر لوی کردار دا که موږ دا ووایو که نه چې دا د فورس یا د هغې چې د کوم علاقې د کوم هغې چې کوم مشر وي هغې کوم سوچ وي هغو کوم هغه تھینکینګز وي هغو ډېر لوی کردار وي او زه تاسو دغه هغه ته ډېر سلام کوم او خراج تحسین ورته پیش کوم چې تاسو کوم په دې خپلې خاورې باندې او خپل امن را ساتلی ده او چې څرنګه مشر خبره وکړله تاسو پسې وتلي یو او فورس سره شانه بشانه جنګېدلي یو هغه ته به رایسو دا چوکۍ دا مو صرف او صرف د تاسو خلکو سهولیاتو لپاره مو دغه کړې ده بل هیڅ د هغه نشته نه سیاسي مقاصد شته او نه نور داسې مقاصد شته صرف او صرف معاشرتي مقاصد دي چې موږ معاشره د تاسو سهولت لپاره موږ ریاست چې د پاکستان دا ویلفیر سټیټ ده دا فلاحي ریاست ده د موږ پر سکولان جوړ کړي دي د موږ پر هسپتالونه جوړ کړي دي د موږ پر تانې جوړې کړي دي موږ پر عدالتونه جوړ کړي دي موږ پر روډونه جوړ کړي دي دا ویلفیر سټیټ ده خو هغې میسیوز دی چې کوم میسیوز یې کوو دا پاکستان نه کوي دا موږ تاسو پاکستان دلته قائد اعظم نه چینېږي دلته هغه نه چینېږي وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان نه چینېږي په هسپتال چې په سکول چې په چوکۍ چې یا په تاڼې چې تاسو موږ ناست نو که موږ هغې میسیوز کوو که نه نو موږ دا نه غواړو چې یاره پرېږده مړه دا پاکستان د هر څه هغه کېږي دا هغه نه ده هغه تاسو موږ خراب نه موږ په حیثیت چې کوم سوسایټۍ ولي که نه دا خراب که چېرته سکول نه وی به موږ پاکستان ګرمولی که چېرته هسپتال نه وی موږ بس هغه ګرمولی پاکستان ګرمولی که چېرته تاڼه چوکۍ نه وی موږ به هغه ګرمولی که چېرته عدالت نه که چېرته وي او هغې مسیوز کېږي ملک نه ده ګرانه موږ ګرانه که موږ مسیوز کوو نو موږ ګرانه نو دې نور هېڅ هغه نشته دا صرف او صرف تاسو ویلفیر لپاره ده مشر ډېره خوږه خبره وکړه دا منیر خان نام ده منیر خان په ډېر په هغه انداز چې هغه مزاحي انداز چې یو ډېر داسې مطلب دی چې هغه کم ټچ یې ورکړی نو منیر خان خبر داسې ده چې تاسو ته دا موږ پولیس چې ده که نه دا کمیونټي پولیسینګ ده موږ معاشرې نه بغیر هېڅ شی نه یو موږ تاسو سهولت پر تاسو هغه پر دې پر څه شی تا ته اول پته ده چې موږ ډي آر سی جوړې کړي دي دا دی هغه لیول باندې موږ مصالحتي کمیټې دلته په هغه لیول باندې ډي آر سی نه خو اوس خو موږ هغه بالکل لیګلایز ده ټیک شو که نه که هغې مسیوز کوو نو تاسو موږ مشران مو پسې چینولي دي مشران مو پسې هغه کړي دي که هغې مسیوز فرض کېږي نو تاسو موږ یې کوو ورنه ګورنمنټ چې ده که نه هغې موږ چې کوم پولیس ایکټ سن 2017 پولیس ایکټ ده هغې چې باقاعده دې ته یو لیګل شکل ورکړی ده هغه ته عدالت چې هم پېښولی شي که تا ته د هغه ول یو فیصله وکړي د ډي آر سی کمیټې ول او هغه تا په حق چې اوس تا مخالف عدالت ته لاړ شي عدالت هغه انټرټین کوي نه ته دا خپله فیصله ورسره پېښ کړه چې دا هغه ما داسې ډېرې فیصلې داسې څلي دي دلته به کې داسې څه دي چې کومه ډي آر سی فیصله کړې ده هغه فیصله عدالت نه هغه فیصله لیکلې نو تاسو به کې دلته به څه دي ما خو چې کوم خپل ډاون ډسټرکټ چې کتلي دي نو هغو داسې فیصلې کړي دي نو خبر داسې ده جج چې ده چې داسې نه ده چې اسمان را پرېوتی لاغن را پرېوتی نو هغه دغه موږ معاشرې موږ سوسایټي ښکار شي پته لګېږي د بونیر به نه وي که نه خو چېرته به نوخار به وي ثوابۍ به وي دیر به وي مردان به وي چرسدې به وي نو هغه دغه معاشرې دغه پښتو علاقې سړی له پنجاب نه خو نه راغلی
نو هغه تر تاسو هم موږ نه ډېره ښه پته لګېږي. نو بالکل دا هغه خبره ده که هغه وسي که نه موږ ول دا هغه ناست دي که فرض کړئ راپورټ هم ولیکي یو سړی ورسي او هغه په یو ټایم باندې غوسه وي هغه هغه دا حق ته یو دا بنیادي حق ده بیسیک رایټس چې کوم موږ ته وایي چې هغه ما ته راځي نو هغه راپورټ به زه لیکم که هغه په فرض کړئ اف آی آر شکل شي او که په هغه شکل شي نو هغې نه بعده که فرض کړئ ته پسې راشې او ته ورته ووایې هلته په تاڼۍ چې راځي کې نو اگر ور هغه چې راپورټ لیکلی په بل چې د بل راپورټ ولیکي چې دو دلته راله او فیصله یې وکړله او یو بل سره راځي دي یا مشران پسې راله او فیصله یې وکړله نو بل راپورټ کې روزنامچې چې ولیکي داسې څه هغه خو نشته په دو باندې پابندي خو نشته.